مولانا صاحب لګی دی چاته وایي چې دا بلوري دي ټمټمې دي او د هغې نه علاوه شاخۍ تاخۍ دي. تاسو ته وی چې د جمعیت والا وایي چې چا جمعیت له وټ ورنکه مفتي فرید صاحب رحمت الله علیه باندې الزام تړلی دی وایي چې یاره دا کسان کافران دي. الزام نه دی هغه د کتاب نه وایي د بني اسرائیلو انبیاو به سیاست کو نو د دا فتوا په ټولو پیغمبرانو ته نه شاملېږي. خو ټیک ته خو هغه مولا یادوي که نه هغه دا مولیان یادوي پیغمبر خو مولا نه دی که ولې نه دی مولا پیغمبر څنګه مولا نبی علیه الصلاة والسلام فرمایي داسې حدیث نشته پیغمبر باندې وحي کې هغه ځان ته عالم وایي خو عالم خو ځان ته پیغمبر او نبي نشي ویلی که نه. ګوره دا نبي چې کوم دی په طریقې اولا په اکملې طریقې سره عالم دی مولا دی عالم دی چې چا جمعیت د وټ ورنکه دی کافر دی ما تر دې عبارت کې دی اوښی دی وایي چې څوک دین دشمني ده دین دشمني دا کافر دی. دې کې زما یو سوال کوم یو سړی د دین دشمن شو د دین دشمن دا شو چې لکه هغه د پیغمبر دشمن شو هغه د قرآن دشمن شو هغه د خدای دشمن شو د ځان تشریح به نه کوي حضرت سړی د خدای مخالف شو هغه څنګه مسلمان کېدی شي یو سړی د قرآن مخالف شو هغه څنګه مسلمان کېدی شي یو سړی د روژې مخالف شو هغه څنګه مسلمان کېدی شي. د الله باره کې ته دا قیاس په هغې مه کوه. بسم الله الرحمن الرحیم. قدرمنو کتونکو سنگرخان ما او نن را سره په پروګرام کې د خبرو لپاره موجود دی مفتی روح الله حقانی صاحب. مفتی صاحب ستاسو د وخت ډېره زیاته مننه کوم. قدرمنو کتونکو یو ویډیو کلیپ مې اورېدو نو په هغې کې یو مولانا صاحب لګی دی چاته وایي چې دا بلوري دي ټمټمې دي او د هغې نه علاوه شاخۍ تاخۍ دي. په هغې کې مفتی روح الله حقانی صاحب هم په هغې کې خبرې راغلې نو په دغه سلسله کې راغلي مې دوی نه دا معلومات کوم چې دغه چا دا خبرې کړي دي دا دی څوک او دی دا الفاظ چا لپاره استعمالوي. مفتی صاحب اول خو راته ده ووایي چې دا دغه دی څوک ما خو چونکې ذاتي طور ونه پېژاندو دغه چې کومې خبرې کولې او بیا د الفاظ دی د چا لپاره استعمالوي. بسم الله الرحمن الرحیم بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله اما بعد. سنگرخان صاحب د ټولو نه مخکې خو ستاسو شکریا ادا کوم چې تاسو د دومره مصروفه وخت کې بلکې زه وایم داسې د عرفې په ورځ بیا خاص کر د غټ اختر په شپه باندې تقریبا چې تاسو دومره فکر او غم در سره دی او دغه سیستم ډېر قیمتي وخت ورکړ زه ستاسو ډېر مشکور یم او شکریا م ادا کوم. دویم تپوس تاسو دا وکړه چې یاره وحید الله وحدان دا د اشاعت د پنجپیریانو یو مولانا دی چونکې زما خو خیال دا و چې په دې کې به دغه یو لیونی خلک وایي د کور نه یو لیونی نو دا خو د سیلمه دي. وجه دا ده چې د ده نه موږ ښه توقع ساتله چې دی عالم دی او ځان ته ډېر لوی نسبت هم کوي چې یاره ما درسونه کړي مناظرې مې کړي دا مې کړي دا مې کړي خو ښکاره خبره دا ده چې د ناکامه سړي د تښتېدلي سړي او د پیل شوي سړي دا یو غټ علامت او دا نښه ده چې دی به کنزل کوي بد رد به وي القابات به بدلی. قرآن حکیم کې الله فرمایي ولا تنابذوا بالالقاب. اوس د چا باره کې استعمال کړي دا د مفتی اعظم صوبه خیبر پښتونخوا صاحبزاده مفتی ګول شاه صاحب د هغې د شاګردانو متعلق چې په هغې کې زه هم راځم په هغې کې نور شاګردان هم چې هغه په سلګونو په زرګونو کسان دي هغه ټولو باره کې د یو طالب او عالم او د حافظ او د قاري او د یو ملا باره کې داسې الفاظ استعمالول هغه تپوس د هغه نه وکړه چې یاره دا مناسب او دا جایز دي که نه دي خو چونکې شان د عالم دا نه دی. بلال مولانا چیلنج وکړه جمعیت والا مشرکان دي کافران دي د ختم نبوت منکر دي ما ورته ویل که کلیپونو ته وکنځلو بد ورځو ضرورت نشته راشه ستا چیلنج ما ته قبول دی د شریعت چې کوم اصول دي په هغې باندې به کینو چې کوم تم منې زیم منم او تمام علما او تمام مشایخ اهل اسلام یې مني ما ته وایي چې نه که نه ما سره د ندیم مولي صاحب په اصولو باندې به خبرې کوي زه هغه سره دغه کوم ما ورته ویې نه د شریعت اصولو باندې راشه کنځلو ته ضرورت نشته یو بل به مطمئن کړو که نه هغې نه وتښتېده د تېښتې کومه لار وه ما سره صاحبزاده مفتي ګول شاه صاحب کېنوه ما سره حجابي صاحب کېنه او یې انګور ته راودي که نه هغه چلو زه ورته وایم دا خبره نه ده که ته په رښتیا د حق پرچار کوې او ته ځان ته وایې چې زه اشاعت والم د دې نشر و اشاعت کوم نو راشه که نه دې کې څه خبره ده موږ به دې کرام قدر عزت هم به دې موږ ته به هغه عبارتونه وښیي تاسو سره چې کوم عبارتونه دغه کړي دي زه تاسو ته د هغې یو څو نمونې پیش کوم. تاسو ته وی چې د جمعیت والا وایي چې چا جمعیت له وټ ورنکه مفتي فرید صاحب رحمت الله علیه باندې الزام تړلی دی وایي چې یاره دا کسان کافران دي. الزام نه دی هغه د کتاب نه وایي نو زه به ته اوس ښیم چې مخکې کتاب به درته ښیم صفحه یې ویلې ده وایي ما ته په یادو راځي صفحه هم دروغ ویلې ده
زه درته ښیم لکه خبرې خو خلک مړو پسې کوي دا د دې ژوندی دی او تاسو سره انټرویو شوې ده او مکه عبارت زه درته ښیم زه درته وایم چې د دوی مطالعې کچه دي دوی پوخته عبارت دی په عبارت په مطلب نه پوهېږي بیا زما د مکتب فکر زما د مشایخو د علماء دیوبند په عبارتو باندې دی څنګه دله دغه چا ورکړی چې دی پکې تشریحات د ځانه جوړې کړي دې خبرې نه دا معلومیږي او د دې نه دا معلومیږي اوس به زه تاته وښیم چې د بلال د خبرو نه څه معلومیږي بلال وایي چې بلال دا ویلي په دغه انټرویو کې چې د سیاسي مولا ایمان نشته دی پکې ویلي او زه درته دواړو جهانو سردار د جناب محمد مصطفی صلی الله علیه وسلم حدیث پیش کوم چې دا امام بخاری او امام مسلم رحمه الله متفق علیه حدیث نقل کړی دی کانت بنو اسرائیل تسوسهم الانبیاء د بنی اسرائیل او انبیاء به سیاست کو نو د فتوا ټولو پیغمبرانو ته نه شاملېږي د نبی علیہ السلام خلفای راشدین نبی علیہ السلام په دغه حدیث کې وایي چې زمانه پس خبردار پیغمبر نه راځي لا نبی بعدي خو زمانه وروسته به زما خلفا راځي زما کم میشن چې دی زما غ سیاست ابا زما دغه کوي خلفا کوي نو دغه فتوا خو خلفای راشدین ته د په دې فتوا ابوبکر صاحب رضی الله عنهم کافر راځي ټول انبیا راځي هغه جمعیت علماء اسلام یادی نو جمعیت علماء اسلام یادی په سواره کې یادی چې کوم مولا سیاست کوي د ایمان نشته صرف د جمعیت علماء اسلام ټکی هغه استعمالي هغه د جماعت اسلامي مولا ته کافر نه وي هغه د اهل حدیث مولا ته کافر نه وي هغه بل کوم مولا ته کافر نه وي هغه ټکی دا دی چې جمعیت علماء اسلام مولا کافر دی د دې څه دلیل شو به دا هغه الفاظ دی او دا خو پکار چې هغه وضاحت وکړي زه به دلیل پیش کوم هغه به یو شانتي د کفر یا د شرک هغه دلیل هر چا د شاملېږي دا څنګه عجیب منطق دی چې د جماعت اسلامي والا زما په دغه کې شامل نه دي بریلیان نه دي شامل پی ټی آی والا نه دي نېشنل والا نه دي دا نور پارټو والا صرف جمعیت علماء اسلام دا دلیل خو چرم څوک نه مني دا تم نه مني زم نه منم نبی علیہ السلام وی چې د بنی اسرائیل او انبیاء به سیاست کو او دی چې د سیاسي مولا ایمان نشته نو د انبیاء نه د پیغمبر نه غټ عالم بل څوک نه تاسو هغه وایي چې د سیاسي مولا ایمان نشته نو پیغمبر خو مولا نه دی کنه پیغمبر د ټولو نه اکمل ترین عالم وي په مخلوق کې د ټولو نه اوچت انسان په علم کې څوک وي اخو ټیک ته هغه مولا یادې کنه هغه دا مولیان یادې پیغمبر خو مولا نه دی کنه ولې نه دی مولا پیغمبر څنګه مولا نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمای داسې حدیث نشته پیغمبر باندې وحی کیږي په پیغمبر نبی علیہ السلام وی الله را لګلم زه معلم يم ټیک دا معلم شو کنه عالم شو کنه شو چې د دوانو جهانو سردار مبارک چې د ټولو انبیاء سردار د غزان ته عالم وي انما بعثت معلما ګوره غزان ته عالم وي خو عالم خو ځان ته پیغمبر او نبی نشي ویلی کنه ګوره دا نبی چې کوم دی په طریقې اولا په اکمل طریقې سره عالم دی مولا دی عالم دی نو چې د ادنا درجه نه فکر اعلی خود به خود نه فکره وجه څه ده هغه وجه دا ده چې د مطلقي عالم یادی چې سیاسي دی د پکې دا نه دی ویلي چې د پلانکې والا دغه د ډنګریا والا یا پیغمبر یا صحابي یا مجتهد دا تشریح نه ده کړې د مطلق فتوا لګولې مطلق په خپل اطلاق جاری کیږي او مقید په تقید سره دا فقهي اصول خبره ده نو چې داسې خبره کوي چې د سیاسي مولا ایمان نشته کله دا فتوا صادره شوه صحیح شوه بالفرض تا منله نو بیا دغه مولا ته جمع ورکول دغه مولا جنازه کول څه حکم لري جواب غواړم ټیک شیخ طیب صاحب راغلی دی په حقانیه کې جمع ورکړي زه تاسو ته اوس ښیم د مشرک لا امامت کول بیا خدای امام المشرکین راځي مشرک باندې جنازه کول ولا تصلي على احد منهم مات ابدا ولا تقوم على قبره بیا خو د نصوص نه انکار دی دا خو کو پړ دی الله د دې معنی کړی دا هغه ته تعزیتونه کول نو کدا عالم چې د ایمان نه د بی ایمان سړي جنازه کول څنګه دی ما خو د دې مطالبه سل پیری وکړه جواب ولې ناراضي دوی له جمع ورکول ک جمعیت والا مشرکان شي د دوی شیخان د دوی استادان بیا امام المشرکین کې راځي نو چې عام کس مقتدی مشرکین بیا امام خو بس د ټول نغټ مشرک راغی ځکه مشرکان زره د خودلې شم لکه یو ځلنات ونه باقاعده په دینټ کې تاسو اوس هم ورکي تاسو ته عبارت پیش کړی دی تاسو ته دا ویلي دي چې جمعیت علماء اسلام والا فتوا جاری کړی دا چې چا مفتی فرید رحمت الله علیه فتوا جاری کړی دا چې چا جمعیت له ووټ ورنه کدا کافر دی ویلي دي داسې بالکل راشه زره ته عبارت خیم دا عبارت دوه شکونه دي یو د جمعیت نسب العین دی منشور دی
یو د جمعیت د اوټ خبره ده او په دقه عبارت کې هم د دوه کرخو کې دواړه حل کړي دي او د دومره تشریح او وضاحت او دومره پروپاګاندا او دونه ها هو چې تاسو سره کمی کړي دي او خلکو ته هم دا تاثر ورکوي چې جمعیت والا دا وي جمعیت والا دا وي دغه عبارت ته زیره تخیمه مفتی فرید صاحب رحمه الله فتاوا فریدیه ده جلد 1 دی صفحه نمبر 572 ده هغه چې کوم ویلی خو زه به دا وایم چې کېدای شي چاپ جدای صحیح ده جی هغوی دا جمعیت علماء اسلام عمده عبارت دی دیگر پارټیو کا نسبت اسلام سے د دې خبرې په مطلب به ځان پوهې کوو زما د مکتب فکر د مشایخو په عبارت د چرته رسیدې وضاحت کې زه به درته وضاحت وکړم اصل وضاحت دا دی چې سوا د جمعیت علماء اسلام د دې نه علاوه چې کومې نورې پارټۍ د دې نسب العین دا د اسلام تضاد دی ٹھیک ده د جمعیت علماء اسلام تو ان کا نسب العین نظام نسب العین غلط یا موجب کفر بواح ہے تنزل ماننا کفر بواح ہے چې د جمعیت علماء اسلام نسب العین چې کوم اسلامي دی ټیک ده کدا چا غلط یا تنزل سره ومنه چې دا غلط دی دا منشور یادی چې کوم اسلامي دی د جمعیت منشور څه شی دی خدا کی زمین پر خدا کا نظام ٹھیک ده کدا چا ومنه چې دا غلط دی دا نسب العین ته دی ته د تنزل نسبت وکړو نو دا کفر بواح دی دی کې د اوټ خبره شته نشته اوس د اوټ خبره دا ده اور ان دیگر پارٹیوں کو ووٹ دینا دین دشمنی ہے اور جب جمعیت کا امیدوار نامزد نہ ہو تو کسی کو ووٹ نہ دی جائے دی کې د کفر خبره کم ده ماته وخی چې چا جمعیت د ووټ ورنه کده کافر دی ماته دې عبارت کې دی وخی دی و چې څوک دین دشمنی ہے دین دشمنی دا کافر دی دین دا او دې کې زما یو سوال کوم سړی د دین دشمن شو د دین دشمن دا شو چې لکه هغه پیغمبر دشمن شو هغه د قرآن دشمن شو هغه د خدای دشمن شو د ځان تشریح نه کوي حضرت تشریح هغه چې حضرت مفتی صاحب کومه کړی دا د نسب العین خبره جدا ده دین دشمنی خبره کوي د دین دشمنی څه مطلب زه ته وایم کنه د مفتی فرید صاحب رحمه الله د عبارت نه چې د کم دغه کړي اخذ کړي او کوم مفهوم دی بیانې دا بالکل غلط دی دا د نسب العین باره کې د کفر بواح او کفر بواح د اوټ باره کې استعمال کړي دا سره اومانه چې دی غلطی ده دا به وتویم کچته دا به اورم ټیک ده چې دا بالکل غلطی کړي ده دویمه خبره ده چې د جمعیت علماء اسلام لپاره اوټ نه ورکول د دې مقابل کې بل چاله اوټ ورکول دا د دین دشمنی ده نو هر د دین دشمن د کافر وي چې سړی دین نه مني نو کافر نه دی د دین دشمن ډیر کسان داسې دي چې هغه مسلمانان دي او د دین دشمنی کړي ده مخالفت یې کړی کنه نو د کافر وي مخالفت خو چې نه مني نو دشمنی چا سره مخالفت دغه ته وایي کنه څوک چې چا سره مخالف هغه دشمنی کنه دشمن سړی موافقی که مخالف سړی د خدای مخالف شو هغه څنګه مسلمان کېدی شي یو سړی د قرآن مخالف شو هغه څنګه مسلمان کېدی شي یو سړی د روزې مخالف شو هغه څنګه مسلمان کېدی شي د الله بارکه ته ادا قیاس پاغې مه کوه ډیر کسان داسې دي چې ستا په دې پاکستان کې دي د نورو پاټو سره د جمعیت له اوټ نه ورکوي د جمعیت خلاف دي په اوټ کې خلاف دي او یو قسم له دی چې دا زمونږ پارلیمنت دغه نشي چې مولا را نشي صدر را نشي وزیر اعظم را نشي مثال وایم دا اوټ خو بدینه ورکوي چې زما د پارټي لیډر مشر شي پی پی والا مشر شي او دغه نون لیک والا مشر شي یا پی ټی آی والا د دې وجه نه د خپل لیډر د مشرۍ په باره کې چې د لیډر مشر نشي نو دې ته کافر ویل شي نشي ویلې د په د کفر فتوا نه ده لګولې او د بلال تشریح دا چې دې ته کافر وای کدا په دې ټوله فتاوا فریدیه کې دا لومبه جلد بل جلد مشته کچرته په کې دا ثابت کړه چې مفتی فرید صاحب رحمه الله دا لیکلی دي چې چا جمعیت له ووټ ورنه کده کافر دی و چې دا الفاظ دلته کفر بواح استعمالول شو دلته نه شو استعمالول خدا د کمال احتیاط په وجه باندې کوي ډیر کسان داسې شته چې هغه د دین دشمنی په معنا ده دي چې هغه د خپل پارټي لیډر مشر ګڼي ای باندې خود کو پر پته نشي لګولې خدیجه کې زما یو بل سوال راغلی بلال مولوی صاحب د خبرې نه هټ کړي چې وی کنه نسب العین اسلام سے متضاد ہے تو ان کا نسب العین حق ماننا اور جمعیت علماء اسلام کا نظام و نسب العین غلط ماننا کفر بوا ہے اوس مثال په تور د پی ټی آی چې کم نسب العین دی کم منشور دی یا د نواز شریف پی ایم ایل این کم منشور دی یا د پیپل پارټي کم منشور دی هغې ته حق ویل خو کفر پې راځي که نه په مقابله د دې کې هغوی هم د مدینې د ریاست خبره کوي عمران خان
او دوی هم دلته کې اسلام په خدای په ځمکه باندې خدای نظام نه بیا تا څنګه کفر شو؟ منشور تاسو کتلی د هغې منشور چې کوم دی هغې ټوټل سیاست د کوڅې او د نالې او د ټسمرمر او د دغه کوي